صلی اللہ علیہ وسلم تا د قرآن کریم وحی کړی دا نو دا وحی متعلق شپږو خبرو ته فکر کوئ. یو دا ده چې وحی څه معنا ده، دویم دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تا چې الله وحی کړی و نو په څو قسمه باندې او په څو طریقو باندې. درېمه خبره دا ده چې وحی په څو قسمه ده. څلورمه خبره دا ده چې جبرئیل علیہ السلام رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته څو کاله راغلی دی او وحی ورته راوړی. پنځمه خبره ده چې دا وحی سره نږدې هغې ته الهام وایي. الهام څه معنا او شریعت کې دلیل دی که نه؟ شپږمه خبره د دې وحی سره نږدې یو بل شی هم دی، هغې ته وایي رؤیه صالحه، نیک خوبونه. نو دا خوب په شریعت کې دلیل دی که نه دی؟ دې شپږو خبرو ته فکر کوئ. اوله خبره وحی څه معنا. نو وحی دو معنی لري، ځکه دا عربي لفظ دی او د عربی د لفظ دو معنی، یو ته لغوي وای، دویم ته اصطلاحي وای. وحی په لغت کې الاعلام بخفاء، خبر ورکول په پټه باندې. یو سړی چاته پټه خبره وکړي چې عام خلک پې خبر نه وي، دې ته وحی وایي. کمې خبرې چې الله پیغمبران علیهم السلام ته رالیږي نو عام خلک ورباندې نه خبروي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته به د صحابه په مجلس کې وحی راتلا، خو صحابه به ورباندې نه پوهېدو. په پټه باندې چاته خبر ورکول دا د وحی معنا ده. دویمه معنی ده الاشارة بسرعة، په تیزۍ باندې اشاره کول. دا معنام د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په وحی کې شته. په یو آن کې او په یو دقیقه کې ملائکو به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته ډېرې خبرې وکړې، په جلتۍ سره، ډېر په تیزۍ سره. لږ وخت کې به ډېر آیاتونه ورته ووي، ډېر احکام. نو ځکه دې ته وحی وایي. دا دوه معنی لغوي دي. اصطلاح د علماو کې وحی چاته وایي؟ د الله جل جلاله هغه خبرو ته وایي چې کله نازل کړی شي یو انسان ته بغیر د اسباب ظاهریه‌ونه. اسباب ظاهریه پکې استعمال نشي او د الله خبر نازل کړي شي یو انسان ته، یو پیغمبر ته، نو دې ته وحی وایي. دا خو د وحی معنا ده. دویمه خبره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته چې وحی نازلېدله نو په څو طریقو باندې.
نو علماء وايي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته وحی په وو طریقو باندې نازلې ده. اول کرت نبی علیہ السلام بخخ خوبونه لیدل. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته چې وحی شروع کېدله نو اول شروع د وحی وا د رښتینی او د نیکو خوبونو نه. نو دی یو طریقه دا وه. دویم نمبر طریقه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زړه کې به الله القا وکړه، زړه کې به ورته خبره واچوله. لکه یو حدیث کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي ان روح القدس نفس فی روعی. جبریل علیہ السلام یا پاک روح زما پزړه کې د دوو خبرو القا وکړه. یو خبره دا وه ان النفس لن تموت حتی تستکمل اجلها. یو نفس مړ کیږي نه تر څو پورې چې خپل نیټه او عمر نه یې پوره کړي، بې د نیټې نه مړ کیږي. دویمه خبره دا وه دا نفس هغه وخته پورې نه مړ کیږي چې تر څو پورې خپل ټول رزق نه یې راغونډ کړی. دنیا کې چې د یو کپله رزق پاتې نه مړ کیږي نه بېغمه شه. موږ او تاسو سره خو د رزق فکر وي ډېر، سختی راغله ګراني راغله دا به څه کیږي. دا فکر ځکه مه کوئ چې د انسان د پیدا کېدلو نه 2000 کاله مخکې الله د انسان رزق پیدا کړی. رازق مو الله دی او الله به رزق راکوي. چې یوه کپله مو دنیا کې موجودی مړه کېږو نه بېغمه شئ. دریم نمبر طریقه هغه دا ده دا ګړنجانې چې و تاسو ورته څه شی وایي؟ ګړنجانې ورته وایي. دغه ګړنجانې چې داسې خورېږي او غاک کوي نو د دغې غاک په طریقه باندې به رسول الله مبارک ته وحی راتله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے واحیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس. کله کله به دا وحی ما ته راتله د ګړنجاني ته غاک غوندې، خلکو ته به د ګړنجاني غاک ښکارېدو خو رسول الله مبارک ورباندې پوهېدو چې دې کې کومه خبره ده. سلورم نمبر طریقه د وحی دا وه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته به چې وحی راتله نو جبریل علیه السلام به د یو سړي په شکل کې راغی. نبی علیہ السلام فرمائی واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی. کله کله به دا ملائکه د یو سړي په شکل کې جوړه شوه او رابغله او ما سره به یې خبرې کولې. لکه اوږد روایت د بخاري شریف دی. یو سړی راغلی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه وایي موږ پېژنده نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د اسلام او د ایمان او د احسان متعلق پوښتنې کړې وې. بیا به ورته انشاءالله یو ورځ ووایم. نو دا څلور طریقې شو. پنځم نمبر طریقه دا وه چې جبریل علیہ السلام به په خپل صورت او شکل باندې نبی علیہ السلام ته ځان ښکاره کړ. لکه یو ځل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم جبریل علیہ السلام لیدلی او په کنارو د اسمان کې 600 وزرې وې. شپږمه طریقه دا چې الله جل جلاله به براه راست بې د واسطې د ملایکې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی کوله. لکه په شپه د معراج کې څومره خبرې چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره الله جل جلاله کړی دی دا بغیر واسطه وي. اووم نمبر طریقه دا وه چې د اسرافیل علیہ السلام په واسطه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی راتله. د جبریل علیہ السلام نه مخکې اسرافیل علیہ السلام
رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تراته. دا دو خبرې شوې. دریم نمبر خبره، جبریل علیہ السلام رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته سو کرته وحی راوړې ده. نو شان ورشا کشمیری رحمه الله فرمای سلیر الزر کرته. جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سلیر الزر کرته راغلی ده. سلورمه خبره دا ده چې وحی سو قسمه ده. نو وحی دو قسمه ده. یو ته وحی ظاهری وای، دا تاسو ته چې ما دا و اقسام بیان کړل، دې ته وحی ظاهری وای. دویم نمبر وحی باطینی ده. وحی باطینی دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اجتهاد. دا یو مسله د علماء په خپل منځونو کې چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مجتهد وو که نو. مجتهد هغه چاته وایي چې مسله په قرآن کې پیدا، قرآن کریم کې ښکاره نه او په احادیثو کې نه، دی په قرآن او په احادیثو کې فکر وکړي، د هغې نه مسله روباسي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته به کله مسائل راغله او ښکاره به پکې آیت نه، نو قرآن کریم کې به فکر وکړه، د هغې نه به مسله راوویسته. دې ته وحی باطینی ویل چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اجتهاد. پنځم نمبر خبره، اولیاء او بزرگانو ته الله په دې زړه کې القا کوي. زړه کې ورته یو خبره وغورځوي، هغې ته علما الهام وایي. دا د اولیاء او د نیکانو خلکو ته کېږي، هغې ته الهام وایي. دا الهام دلیل دی که نه؟ دې کې د علماو درې قوله دي. یو قول دا دی چې نه، الهام دلیل نه دی، نه دی ولی ته دلیل دی، نه عام خلکو ته دلیل دی، نه به پې ولی عمل کوي، نه به عام خلک عمل کوي. که تا ته یو ولی او بزرګ وي چې زړه ته مې یو خبره راغلی ده، راځه چې دا کار وکړو، نو د منلو وړ نه ده. یو قول پکې دا دی. دویم نمبر قول دا دی چې نه، الهام د ولی د پارم دلیل دی او د عام خلکو د پارم دلیل دی. دا مسلک کمزور دی، د شیعګانو مسلک دی. شیعګانو په زړونو کې چې کومه خبره تیر شي بس په هغې عمل کوي او خلکو ته م وایي په دې عمل وکوي. دریم نمبر قول دا راجح دی او هغه دا دی چې دا الهام د دې ولی د پاره دلیل دی، خو چې د شریعت نه خلاف نه وي. د یو سړي په زړه کې الله خبره واچوله او د شریعت او د دین خلاف نه وه، نو ښه خبره دا ده چې دی پې عمل وکړي. مثلا تاسو یو ځای ته ځئ، کله کله دا القا د عام مؤمن په زړه کې ملا کوي. یو ځای ته دی، یاره ځم دې چارایي ته، زړه دې بند شي، یاره پرېږده نه ځم، نو عمل به پې کې. ښه خبره دا ده چې عمل پې وکړي، ځکه د مؤمن زړه کې هم ډېر کمال دی. نو الهام د ولی د پاره دلیل دی، خو د عام خلکو د پاره دلیل نه دی. عام خلک ضروري نه ده چې پې عمل وکړي، خو که ولی پې عمل وکړو نو ښه خبره ده، دې ته الهام وایي. شپږم نمبر خبره، دا نیک خوبونه چې دي نو دې باندې عمل کول پکار دي که نه؟ یو سړی خوب ولید، نیک خوب، نو عمل کول پې پکار دي که نه؟ که عمر بقا وکړه په خوب درته مستقل بحث کوم چې خوب څه شی دی او دا ولې موږ او تاسو خوبونه وینو او خوب په څو قسمه دی او خوب به موږ او تاسو څنګه کوو، چې ویده کېږو کومه دعا به وایو، که راپورته کېږو کومه دعا به وایو. دا یو مستقله موضوع ده، دې باندې درته انشاءالله بیا بحث کوم. خو د دې مسلې موافق درته یو لنډه خبره کوم. دا خوب چې دی، دا ښایسته خوب کم یو خوب دی، د 2 بجو نه بعد یا د 12 بجو نه بعد. دا ماخوستن خوبونه چې دي دا ډېر خوندور نه دي. د هغې وجه دا ده چې موږ او تاسو خو ډوډۍ ماشاءالله کمه خورو، نو سمه ډېره ډوډۍ وخورو.
نو چې کله ډېره ډوډۍ وخوري او ویده شي نو مازغه کار نه کوي لکه موږ او تاسو دومره ډوډۍ خورو چې اوبو ته او هوا ته پکې ځای نه پرېږدو نو بیا مشکلات نو ګډ وډ خوبونه ګورو نو ما ته اکثر خلک راځي خوب مې ولیده غر باندې روان وم غر باندې چې روان وم نو لاندې چې ګورم بیا کنده وه کندې نه واوړېدم ځنګل نه دې خوا چې راتاو شوم بارګینو یو سړي راته وی موټر نه اخلې موټر نه چې راووتم چې ګورم بیا هوټل کې ناست یم ډوډۍ خورم ما ورته وی بېګا دې ډوډۍ ډېره خوړلې د خدای بنده دا خو ګډ وډ خوبونه دي داغه موږ او تاسو خوراک ډېر وکړو نو بیا مو دماغ د ورځې هم کار نه کوي چې ویده شیم نو داسې ګډ وډ خوبونه ګورو ښایسته خوب کم یو دی چې سړی د شپې د نیمې حصې نه اخوا ګوري د هغې وجه دا ده چې ډوډۍ هضمه شوي کله چې ډوډۍ هضم شوه د انسان روح بیا کار شروع کی دغه وخت کې چې کوم خوبونه نو هغه بهترین رسول الله مبارک فرمایي بهترین خوبونه د سهار په وخت کې نو سهار په وخت کې چې خوب ووینې دا نیک خوبي نو دا خوبونه دوه قسمه دي یو دا دی چې تا وډار کړي خطرناک خوب دی ولید او وی ډار کړي نو د هغې دپاره مسله دا ده چې راپورته به شي چپ طرف ته به 3 کرته لاړې توکې او اعوذ بالله به ووایه 3 کرته نو د دې خوب چې کوم اثر دی هغه به الله ختم کی او بېغمه ویده شه د دې خوب دا بد اثر الله په تا نه راولي خو خلکو ته یې وایه چې څوک یې تعبیر ونه کړي ګوره ځکه چې د خوب تعبیر وشي بیا دا خوب تعبیر پسې ځي دویم نمبر داسې خوبونه دي چې نیک خوبونه دي ولیدل نو په دې عمل پکار دی که نه نو ګورئ زمونږ او ستاسو شریعت کې خوب داسې حیثیت لري لکه نسب کل متروک نه دی داسې نه ده چې نسب په شریعت کې هیڅ شی نه دی خو داسې هم نه ده چې شریعت کې کل مطلوب دی مثلا یو سړی سید دی دی ویسم د نبی علیه السلام اولاده څو ورانې چې کومه نو کوم به داسې هم نه ده او داسې هم نه ده چې سیدانو ته او نیکانو خلکو ته به سپک ګورې 2 نفر چې یو هم دینداره دی بل هم دینداره دی خو دا یو سید دی د رسول الله مبارک اولاده ده نو د ده مرتبه بیا د دې بل نه مخکې ده چې دواړه دینداره نو شریعت کې دا نسب چې دی دا مطلوب هم نه دی چې په دې اعتماد وکړي خو داسې هم نه ده چې متروک هم نه دی چې هېڅ شی نه دی داسې دا خوب هم دی ګوره خوب هم کل مطلوب هم نه دی کل متروک هم نه دی داسې به هم نه کوي چې ټوله معامله خوب ته وسپاري یاره خوب کې مې دا لیدلی دی او خوب کې مې دا لیدلی دی خوب کې مې دا لیدلی زمونږ اکثر دا د پیرانو صاحبانو مریدان یا دا عام خلک چې څوک ذکر کوي دا خوبونه ګوري نو خوب پسې نښتی نو دا صحیح نه ده ما ته یو سړي وی بیګا مې خوب کې ولیدې وی سم شه ورانې مه کوه ما ورته وی ورانې خو موږ کوو خو ورانې ته نه یو اوزګار تا چې زه خوب کې ولیدم ته خو د مزغو ګولۍ نه خورې وی خورمې مې بیګا در نه یېره شوې ده که نه وی بیګا رانه یېره شوې ده ما بیا ګولۍ خوره مونږ خو سهار مدرسې ته لاړ شو 1 بجې پورې حدیث وایو قال رسول الله وایو او ایله په منډه باندې مونځ وکړو دلته چې راشو یو کتاب ګورو موږ داسې نه چې پاک خلک یو خو وراني ته اوزګار نه یو نو داسې به هم نه کې چې دا ټولې خبرې دین ته ور مخامخ خوب ته ور مخامخ کې نو خوب کل مطلوب نه دی په شریعت کې خو داسې هم نه ده چې کل متروک دی په درجې د قرینې مرجحې کې په عمل صحیح دی که تا یو خوب ولید او د شریعت او د دین خلاف نه بیا په عمل وکړه مثلا خوب دی ولیده پلار دی وفات دی او خوب کې درته راغی بچیه کله کله خو دعا راته کوه که نه نو عمل پې وکړه مور او پلار ته دعا کوه پلار درته خوب کې راغی بچیه لکه صدقه راپسې وکړه نو وکړه ورپسې پلار درته خوب کې راغی بچیه تلاوت کوه که نه نو عمل پې کوه
نو ګوره داسې درجې چې شریعت سره ټکر نه لري داسې خوبونو باندې بیا عمل پکار دی نو خوب خو احکام پې نه ثابتېږي که یو سړي خوب ولیده چې دی بل سړي باندې مې 1 لاک روپۍ دي او سار وختي ورغی او دروازه یې ورته وټکوله چې وروره 1 لاک روپۍ روباسه هغه وی تا خو نه دي راکړي بیګا مې خوب کې درکړي نو دا دلیل نه دی نو احکام پې نه ثابتېږي خو که کم خوب دې ولیده او د شریعت خلاف نه نو بیا پکار دا دی چې عمل پې وکړي چې ستا پکې د دنیا او د آخرت ګټه وه نو بیا پې عمل پکار دی اللهم صل علی سیدنا و مولانا